بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. د دې سورۃ نوم چې دا سورۃ نوح ده. سورۃ نوح ته ځکه ویل شي چې الله جل جلاله و امن نواله په دغه سورۃ شي خصوصي یا حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام د مقام واقعا ذکر کړی دو. دغه مناسبت دی وجنا د دغه سورۃ نوم چې دا سورۃ نوح ده. تو سب طرف لي قرآن شريف سكرت سب قرآن شريف طرف نو دې مناسبت دی وجنا د دغه سورۃ نوم چې دا سورۃ نوح ده. امیر صاحب هم څنګه تر بدل علي مولوی صاحب څنګه الله جل جلاله و امن نواله په سورۃ المعارج د کفار ذکر او فرمي وداغه سراسر الله جل جلاله و امن نواله د مؤمنون خصوصا د اولو الالباب خلق علامات و نشانات ذکر کړل. و بیا رب العالمین جل جلاله و امن نواله دا هم ذکر کړل چې کداغه متقیون د نیک خلق علامات 50 وینا نو دغه خلق د پر عذاب وی. رب العالمین په دغه سورۃ کې د حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام د قوم واقعا ذکر کړي چې نوح علیه السلام سره چې خبره کله چاونه منلا نو دا قوم سره الله رب العالمین سو کړ. رب العالمین فرمای ان ودا سورۃ چې دا مکی دا یعنی د هجرت نمخشه په مکه معظمه کې نازل شو ده. رب العالمین فرمایي چې میرا لزل کړي وي په حضرت نوح علیه السلام سره قوم خپلتا الی قومه قوم خپلتا دا خبره بار بار تیریږي چې رب العالمین جل جلاله و امن نواله چې په دغه قوم نوح چې دکیمه باندې عذاب رغله ده په دغه قوم چې رب العالمین حضرت نوح علیه السلام هم پیدا کړو نو دی وجنا رب العالمین نسبت دې ته کوي چې خپل قوم ته ملګرو اتشید پر ملګرو ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم. اے نوح علیہ السلام د خپل قوم د هغه ورځې نه وډروا چې کیمه ورځ دی ته د الله رب العالمین هغه دردناک عذاب رسیدا چې په هغه ورځ نه مخشه دی خبر وی و ایمان روڑی به د عذاب علیم نه بچي او که ایمان نه نو عذاب علیم په نظرېږي په دنیا شه هم په آخرت شه هم. دا د رب العالمین جل جلاله و امن نواله د دین د تبلیغ د واعظ او د نصیحت او د عام دنیا د واعظ او د نصیحت دغه فرق ده
چې رب العالمین جل جلاله و امن واله دغه خلق د دې خبرې نه خبرای چې کتو ساسه ایمان درو نوړو نو د تو انجام به داسي وي البته که ایمان دروړو نو دغه خبرې نه بچي حضرت نوح علیہ السلام قوم ته دعوت ورکړي یا قوم انی لکم نذیر مبین اے دې مو کوم د تاسو د پر یو ډروین کوي داسې ډروین کوي چې بالکل د مو ډرول وضیح دي په داسې شک او شبهه نشته ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون د یو رب عبادت وکړي او د رب نه وډرېږي او د متبدري وکړي ورې حضرت نوح علیہ السلام ورته داسې نه وی چې متبدري وکړي د مو عبادت وکړي بلکہ دعوت داور کہے چې د رب العالمین عبادت تو کیے و د رب العالمین د نافرمانی نه د الله رب العالمین نه وډرېږي و د رب العالمین تبدری کا تو سے غوړي او د عبادت او بندگی غوړي نو منخسره د مو په تبدری شي غوړي رب العالمین میرو تو سے نبی کریم علیہ السلام شان اقدس متعلق سے فرمائی میرو تو سے اللہ رب العالمین فرمائی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني پیغمبر د امت ته داسې ویا چې کدی د الله مینا غوړي د الله محبت غوړي به دیتو تبدری کو یو سړی د ډېر څه نیک عمل کوي خو چې هغه نیک عمل د پیغمبر د تبدری مطابق نه په دې باندې الله پاک روزي کېږي نه بلکې درس کېږي د رب العالمین رضا چې د پیغمبر په تبدری شي منحصره رب العالمین د انبیاء کرام علیهم السلام دنیا تر لږه دغش تدي چې دا خلک تداوسي چې رب العالمین په دغش روزي کېږي په دغش ناراض کېږي نوح علیہ السلام ورته فرمایي چې که څو وخت تاسو د الله عبادت وکړئ نو یغفر لكم من ذنوب رب العالمین وی د تاسو ګناي نه معاف کړي په دې دوی شیدنه مفسرین حضرت فرمایي چې د من تبعیدیا ده زنه ګناي نه وی د تاسو الله پاک معاف کړي نو دا معنا چې څو وخت انسان د الله رب العالمین ته بدریو کې په الله پاک باندې ایمان وروړي به د انسان جرمینه دوا قسم دي یو جرم هغه دا چې د خپل رب نه فرمانی کړي دو رب العالمین په ایمان سره معاف کوي دای دې میرو ته سم معاف کوي یو جرم هغه دا چې د انسان حق ته ولدا کڅو وخت د انسان حق ته ولای او داسې حق وی چې هغه قابل دی واپس کېدلې وی چانه د اغلا کړی دو چانه د ډکا کړی دو چا سره د دوکا کړی دو چانه د څه پټ کړی دی ایس کا ایمان وروړه چې سه پر دې د باندې دم خپل حق رسول نه الله پاک دا نه معاف کوي نو چې مين ته بغیدیا شي نو منه وظیفه ده چا خدای ویل دي چې د مين ته بغیدیا نه ده بلکې مين په دغه شی زائد ده منه نشته اده ذکر شتا خو منه نشته زائد ده نو یغفر لكم ذنوبکم الله پاک به تاسو ګناهی نه معاف کړي نو په حدیثو مبارک شي او د قران کریم په نر آیت شي دا خبره واضح ده چې د بنی آدم حق الله پاک په تبار نه معاف کوي کدا څه شایو چې قبل ته واپس کولو نو ته واپس وکړي قبل ته واپس کېدل نو لکه د چا په شي د غیبت کړه دا د چا د شمت کړه دا نو دغه سړی نه معافي وکړي دا شرط ورته ده او بل حضرت نوح علیہ السلام ورته فرمایي و یؤخرکم الی اجل مسمى رب العالمین وی تو ورسته کې هغه خپل نیټه ته چې کیمه نیټه رب العالمین ته د پوره مقرره کړی دا نو ګورې میرو ته قرآن کریم سے دا ویلي چې اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې رب العالمین کیمه نیټه ولیکي نو هغه نیټه نه مخکې کېږي او نو ورسته کېږي تو دا د تقدیر مسله ده خدا علیہ السلام قوم ته وی چې کتو سي د الله ته بدري وکيه به رب العالمین تو سي خپل لټه ته ورسي او که څو وخت د الله رب العالمین
چې په هغه خپل نیټې نه مخکې د الله پاک عذاب راشي. په دې شی علما ډېر تحقیق کړی ده. فقاضي ثناء الله پنیپاتي رحمت الله علیه تفسیر مظهری شی هغه دا فرمیلی دي چې دا تقدیر چې دا په دوه قسمه ده. یو ته ویل شي تقدیر مبرم، یو دا تقدیر معلق دغه ته ویل شي چې کچیرته د بنی آدم داسې وکړل خو به دغه دا شی ملاويږي، کدا سے نو کړل به دا شی نه ملاويږي. لکه حدیث مبارک شرطي چې کیم سړی د خپل استودونې قدر کوي چې د چا نه سبق وي. رب العالمین د سړی په علم او په عمل شي برکت پوچي زیاتای وشي. کیم سړی چې د میرو پلور قدر کوي الله پاک به د سړی عمر وشو. امیر صاحب وسل تر بدل شو دا وسان خلیدا. کیم سړی چې د میرو پلور قدر کوي حدیث مبارک شرطي به د سړی عمر وشي. نو تقدیر معلق شي دا لیکلی دی چې کدغ سړی د میر او د پلور قدر وکړو به د عمر تقریبا 100 کلای او کده میر او پلور قدر یې ونه کې به د سړی عمر تقریبا 80 کلای. دغه ته ویل شي تقدیر معلق. د تقدیر معلق چې دا د ملائکه څنګه وی هغه ته موجود. یو دا تقدیر مبرم چې آیا دا باندې ادم دې میرو پلور قدر کوي کنه وی کوي دا الله پاک ته معلومه ده. نو دا خبره صرف الله ته معلومه ده بل چا ته نه معلومه. دغه ته ویل شي تقدیر مبرم. نرب ما حضرت نوح علیه السلام دا ورته چې کڅ وخت یو سړی تباو یستلا نیک عمل یو کو رب العالمین د دنیا د عذابینا ای مصیبتینا بچ کې خپل لټه ته ورسي وکنه وکړه او دا باندې وکړه کله په غلې شه پساو شي کله په قتل شه پساو شي کله په بدعملي شه پساو شي به د پر د دې مرګ سبب جوړ شي. نوح علیه السلام دغه ته اشاره کوي چې کته سي د رب العالمین ته بدري وکړه نو رب العالمین خپل مقرره نیټه ته توسي ودرسای ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. د رب العالمین اجل چکلا روشي به ورسته کیږي. بیا اجل د الله پاک بیا په دغه قسمه شو. یا اجل هغه چې د تو اصلي نه ټاډو، یو اجل هغه چې د یو ګناه سره تړلی دی. اته دغه چې کفر په شرک په غلې په دنه په دمنی شه مبتلا وي نه ته دغه نتا ده چې په دغه ټیم په تو باندې عذاب ورسي لکه په دغه کوم نو باندې چروي او کچېرته دغه نه اتباع وي السلام نو خپل اصلي نه ته وی الله پاک ورسي. لو کنتم تعلمون کچېرته تاسو پیږئ قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. ایس حضرت نوح علیہ السلام خپل رب ته خپل ګیلا کوي ګوري دا خبره تو سمخشر ودریدو چې نوح علیہ السلام نه نیم سو کوله تبلیغ کړه و دا نه نیم سو کوله تبلیغ دا څه کړه دا چې نوح علیہ السلام د خپل تفسیر الله پاک ته بیانوي. حدیث مبارک شرطی چې دوی چې کله واعظ او نصیحت شریک به د خلق پر جمع شول په کونی پلیټه باندې وې د برو وشته چې دای به هوښ شو به په یو پټکی شونه کوسته به وکړ ته بیو ا دې کوي چې بس ختم شو. چې کله دای په هوښ جبرائیل امین راغی د پټکی نه خلاص کړ دای بیا ټیک شو به بیا هغه خبره کوله. ننیم سو کله په دغه حالات شتر کړی دي صدا سے معمولی تختی نه و اتنیم سو کوله صبر کول دا یقینا د نوح علیہ السلام چار بل سړی نشي نه ورېدو نه جماعت نه میاشتو نه کول دا بلکې صدی دي. نوح علیہ السلام الله ته چې یا الله انی دعوت قومي ليلا ونهارا. یا الله مو د خپل قوم ته دعوت ورکړه د شپې یا و دی ورېدا د شپې نه پتړل خلک ته مې دروازه ورټکو دي د ورېدا نه پتړل ورېدا په خلک په شیشه دل لګنن سبا دا هوټل په دغه مختادي هر دروازه ټکا یار دوی ته لاس لا تلک شي دي بلکې خدا خلک دنیا دې پره
انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دی اللہ دی دین دی پورا میرو تو سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام متعلق کرتی لاورے دے نبی علیہ السلام ابو جہل تا تقریباً پیورے واچے درې زره وره ورغله دا ودته دعوت وکړه به واورې د ابو جهل ته وې چې بیا کیمه ورستو راغله به وځو ته پښتنه کوي به جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یاورې د شپې د بارون لګیا ده تیزه هوا د سخت سړه ده جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خیال وکړ چې کپدا تختی سے دو ورسه کې دای شي د ابو جهل دا سخی ډیرو پر کول وي د ډیر کول چې د ورسه کوم د دې نرم شو مولا خبره ومني جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دروازه ورټکول ابو جهل په کېر شي خپل شدي توي چې په دا سختي سي چې څه کړغله دا وسه حاجتي وي قسم یو ته کو چې به حاجت زه پیرا کو یو دروته لاندې چې سکتا په چې کله روایت نو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دروازه شوی جوړ ده رحمت للعالمین سردار دو جهان نبی الانبیاء ویلوړ ده ابو جهل ته چې موت ته ویلی نه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلی چې ابو جهل تم ته ورېدی دا ودې شپېرو غنۍ دې مو خبرو دین په سر د خلک د ستر کړی نو علیہ السلام الله تسل کوي چې انی دعوت قومي ليلا ونهارا یا الله د شپې او ورځې دا او بیا ته فرمای نو علیہ السلام الله تسل کوي فلم يزدهم دعائي الا فرارا دمو در بلل دمو د دعوت یو دغه سوا د نفرتنا سوا د تشته او د ترپنا بل سیدی ته ورزیوت نکړي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ويا الله چې کله د دې ته دعوت ورکوم نو دې خپل غوږ ته ګوتې نه چې دا خبره مې ژوند ورکړي او واستغشوا ثيابهم خپل جمع شذونی نه وړي چې دا اوس باندې مش پې نشي واسررت دې پدانا ضد کوي واستكبروا استكبارا ودې تکبر کوي په تکبر لوی سره ګوري سوچ کوي چې علامات مشو ته څه موجود دي کنه الله مې دما نو عليه السلام د کفاره حالات باندې دغه کفاره شو دغه کفاره دا خبره کوله چې به موږ د تو کلام تک شي نه تو خبره وایي په داسې خورونو غریبون مسکینانو نو چې موږ راځي نه زه وکښه دا خبره دی ثم اني دعوتهم جهارا دغه بعد میں برملا په لو سپیکر سم د سپیکر دی په لو سپیکر وندوي برملا میں دغه خلک ته دعوت ورکړي ثم اني اعلنت بیا مې په جواب کولاو په دلایل سره واسررت لهم اسرارا بیا پټ پټ مخشلایو کوي پټ مې په پیګر چې د الله پاک یې ونڅنو په پس پسای مو ورته وایي چې په دغه دین چې دا فائدې دي او دین مخالفت چې کوي دغه نقصانات دي حضرت نوح علیہ السلام ورته فرمایي چې شپه یا دیورې دا په جواتا او په پټه بندا یعنی کوڅه کوڅه به یک شنو د خلک نه جدا چې کوم د اثر کو وقل تستغفروا ربكم بمو دا وته چې تاسو د خپل رب نه معافي وغوړئ دنه راوځي چې دا چې څوک د نوح علیه السلام دا شکایت الله پاک ته وکړ رب العالمین په دې باندې کاتسلی راوړل د پرمینه باندې شده شان دشته هغه بل بچا نه کېدل نو دا قوم نوح علیه السلام ته راغی نو نوح علیه السلام ته چې تاسو د الله نه معافي وغوړئ انه کان غفارا رب العالمین دې تاسو گناہی نہ معاف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ته یو ځل یو سړی راغی
چې جی مو ته داسې وظیفه وشه چې الله پاک مې معاف کړي نو دو ته وایي چې استغفار ویا یوه شیبه ورپسې بل سړی راغی چې جی قد سلید او برمینه دي برمینه نشته فصل مې وچېږي دعا داسې وظیفه ته وشه داسې دعا وکړه چې الله پاک برمینه وکړي حضرت بصیر رحمت الله علیه ورته وفرمایي چې استغفار ویا بیا بل سړی ورته راغی لږ کې ورباده چې جی ډېره تنګ دستي ده غریب یم بالکل وخت مې چار نه کوي څه دوا سو وظیفه سو دام طویل حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې استغفار ویا بل سړی ورته راغی چې یاره جی فصلې نه کرم ځکه کرم مشقت کوم خو فصل نرته سکېږي فصل شي برکت نشته حضرت بصری رحمت الله علیه بیا ورته چې ته اخته وایي چې ته استغفار ویا بل راغی چې جی بل بچا مې نشته زمن مې نشته اولاد مې نشته وایي چې استغفار ویا چې دا ټول کسان نورن دا خلق د شاګردان چې کیمیا وته چې جی د مډر کسان راغله مختلف سولینه و او ته په هر سول په جواب شدا وته چې استغفار ویا نو د آیت کریمه او تلاوت نو خلک سلامي فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا مو ته وای چې تاسو استغفار وی الله پاک تاسو معاف کی یرسل السماء علیکم مدرارا رب العالمین په خپل انداز باندې برمینه وکړي برم دغه ته مدرار دغه ته ویل شي چې میرو لکه میرو تاسو باندې کله برمینه وینا او چې وی به کله سیلاب طوفان میرو ته دې تنګ شي نه مدرار دغه ته چې کله په قدر ضرورتي به کېږي ويمددكم باموال وبنين ورب العالمین تاسو امدادو کې په ډېر مول او دولت سره په دمن سره چې استغفار وی ويجعل لكم جنات ورب العالمین تاسو لره بغینه وګرځي ويجعل لكم انهار ورب العالمین تاسو تینت نهرنا اغابات یا الله پاک دې شلای ودریبه شی بو کمیجینا دیم شی بو کمیجینا مالکم لا ترجون لله وقارا سدی تاسو لره چې تاسو الله رب العالمین ته لوی ور کوي یا الله پاک لوی نه مني وقد خلقکم اطوارا ودغ رب العالمین پیدا کړی وسته په قسمه قسمه پیدا کړی وته سیکتر دی سیکسپین دی تک سترګور دی سیکړوند دی سیکګډون دی سیکس قسم دی سیکس اطوار ته الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا تاسو ګورئ چې رب العالمین سره یو اسمنین الله دې باندې سره پیدا کړی طباقا معنا مقصد شوی سورة الملك تبارك الذي وجعل القمر فيهن نورا